عمران خان د آرمی چیف جنرال عاصم منیر د پاره د جیل نه یو ډیر اهم پیغام جاری کړی دی. عمران خان سره د ډیل کولو چې کم کوشش د هغې حوالې سره هم عمران خان حقیقت ښکاره کړی دی. د عمران خان اخیری امید عوام دی او عوام د پاره عمران خان خصوصي پیغام هم جاری کړی دی چې په هغې هم ډیټیل سره خبرې کوو. عدت نکاح کیس باندې هم فیصله محفوظ شوې ده. د دنیا ټولو نه تیزترین ټرایل چې کوم دی د عدت نکاح کیس شوی دی چې په هغې باندې هم ډیټیل سره ډسکشن کوو. چې بشرا بیبي خلاف چې کومه پراپیګنډا وه هغې جواب بشرا بیبي پخپله ورکړی دی. شریف خاندان به خپله هم شعر ته اوټ نه اچوي. دې حوالې سره څه اپډیټ دي؟ د عمران خان په وجه د پاکستان او د امریکې تعلقات خراب شوي دي. عمران خان امریکا ناراضه کړې ده. د سایفر کیس تفصیلي فیصله هم جاری شوې ده. په دې ویډیو کې په دې ټول تفصیلات باندې په دې ټول هیډلاینز باندې ډیټیل سره ډسکشن کوو. ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. د عمران خان اور بشرا بیبي عدت نکاح کیس فیصله محفوظ شوې ده، لا جاری شوې نه. طویل سماعت نه پس په فیصله بعد کې خبره کوو. خو هغې نه مخکې د عمران خان چې دا کم کیس شوی دی سماعت دوران عمران خان صحافیانو سره څه خبرې کړي دي چې په هغې لږ ډېر ډسکشن کوو. عمران خان صحافیانو سره خبرو دوران ویلي دي چې د ډیل حوالې سره کم خبر مطلب د عمران خان شیر شوی. پرون په ما یو ویډیو هم جوړه کړې وه نو د هغې حوالې سره عمران خان ویلي کله چې زه په اټک جیل کې وم نو هغه وخت د بشرا بیبي په ذریعه رابطې ما سره شوې وي. په هغه وخت کې ما هغې له دا جواب ورکړی چې زه هر صورت کې جمهوري عمل نه د رسته کېدو نه یم جی. هر صورت کې زه جمهوري عمل نه شاله کېږم نه جی. د عمران خان اخیری امید چې کوم دی هغه د پاکستان عوام دي، یعنی د عوام په اسره باندې هغه جیل کې پروت دی. عمران خان په دې امید دی چې د پاکستان عوام به ماته ووټ راکوي جی. هغه دا پیغام هم جاری کړی چې ټول عوام دی په 8 فروری باندې روزي او په خپل پوینټ اف ویو سره دی ووټ واچوي او د ووټ په ذریعه دی د ازادۍ اظهار وکړي، د ووټ په ذریعه دی ازادي حاصله کړي. او کم خلک چې د امریکې غلامي کول غواړي نو هغوی هیڅ کله هم برایټ فیوچر نشته، د هغوی مستقبل تباه دی جي. بل عمران خان دا هم ویلی دي چې ماته ویلی شوي دي چې ته چپ اوسه او حالاتو نه شاله شه، پارټي پرېږده یا د پارټۍ بل مشر که. نو ما ورته وی چې چرې زما په چپ کېدو باندې پاکستان ته فایده وي نو ماته هغه فایده وښیه. زه به پخپله اټومیټیکلی د هر څه کې چې زه به د پاکستان پرېږدم او که زما په چپ کېدو باندې پاکستان ته فایده وي او کومه فایده وي نو هغه فایده وایي ما ته وښایي جي. بل پاکستان پیپل پارټۍ ته او جماعت اسلامي ته عمران خان دا پیغام جاری کړی دی چې ستاسو څومره هم پولنګ ایجنټس دي تر اخره پورې د هغوی پولنګ سټیشن نه پرېږدي او تر څو چې پولنګ ایجنټ ته فارم نمبر 45 نوی ملو شوي نو پولنګ ایجنټس ته پولنګ سټیشن هیڅ کله هم نه پرېږدي. په پولنګ سټیشن کې د اخر ټایمه پورې ناست وي او ویښتې اوسي وټونو کاونټینګ کې هر ټایم د هغه بالکل ایکټیو ناست جي. عمران خان آرمی چیف جنرال عاصم منیر د پاره یو اهم پیغام جاری کړی دی جي. عمران خان پرون صحافیانو سره خبرو کولو دوران عمران خان آرمی چیف ته ویلي دي چې دا وخت د ملک 25 کروڑ عوام د پاره تاسو سوچ وکړئ او د ملک د مستقبل خبره ده او که چېرې الیکشن کې داندلي کیږي نو دې سره به د پاکستان معیشت چې کوم دی هغه به نور هم خراب شي او پاکستان بیا ترقی نشي کولی جي. بل عدت نکاح کیس کې هم فیصله محفوظ شوې ده خو لا اورول شوې نه ده جي. مطلب جج فیصله محفوظ کړې ده خو لا کمپلیټ اورې شوې نه ده. اډیالا جیل کې یو ځل بیا په دغه کیس کې طویل ټرایل شوی دی. کوټ صحافیانو ویلي دي چې سهار پرون هم سهار 9 بجو نه د شپې 11 بجو پورې په دغه کیس کې ټرایل شوي دي. ابل ورځ هم په دې کیس کې ټرایل شوي دي او پرون بیا صرف یو 2 ورځو کې عدت نکاح کیس ټرایل مکمل شوی دی. په 2 ورځو کې دا کیس دومره تیزی سره وچلېدو او د عدالتي تاریخ دا یو منفرد واقع ده، یو منفرد کیس ته چې دا دومره تیزی سره د دې ټرایل وچلېدل جي. بشرا بیبي خلاف پراپیګنډا کول والا ته بشرا بیبي په خپله جواب ورکړی دی. کله چې بشرا بیبي بنیګاله ته شفت کړلی شوه او بنیګاله د بشرا بیبي دپاره سب جیل مقرر کړلی شو نو بیا خلکو دا پراپیګنډا کوله چې عمران خان اوس هم لاډ لا دی. خلکو څه خو مریم نواز هم په جلسو کې وي چې د عمران خان په خوله باندې د عمران خان په درخواست باندې بشرا بیبي بنیګاله ته شفت کړلی شوه نو مطلب دا وایي فیر فیصله نه ده. نو دې حوالې سره اوس بشرا بیبي عدالت له یو پیغام جاری کړی دی او عدالت له پیغام څه بلکې درخواست دایره کړی دی چې ما د اډیالا جیل ته منتقل کړي او بنیګاله کې زه قید نه غواړم، مله د خپل سیل راکړي او ما د په اډیالا جیل کې قید کیږي. نو دا هغه خلکو دپاره د بشرا بیبي یو قراره جواب دی. کومو خلکو چې د بشرا بیبي خلاف دا پراپیګنډا جاری کوله چې عمران خان د بشرا بیبي دپاره انارو غواړي یا بشرا بیبي ډیره نیازبینه ده هغه جیل کې نه پاتې کوي، هغه په بنیګاله کې اوسیږي، نو داسې خبرې د هغې خلاف راتلې نو هغوی دپاره بشرا بیبي یو قراره جواب ورکړی دی. په دې ویډیو کې د اپډیټس ډیره زیاته مننه جي. والسلام.